صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیه. سټیج باندې تشریف فرما مقتدر علماء کرام او د دې علاقې غیرتمنو مسلمانانو ورونو، د الله کریم لاکھ لاکھ شکر دی چې دې پرپیتن دور کې موږ ډېر عظیم مجلس کې ناست. مسلمانانو ورونو، عرب وایي چې کلام الملوک ملوک الکلام، لکه بادشاہ چې د خلکو د چټونو گردنونو بادشاہي کوي، دارنګه د بادشاہ خبرې هم د خلکو د خبرو بادشاہي کوي. الله کریم د ټولو بادشاہانو نه بالاتر او بلند شهنشاه ذات دی. هیڅوک د هغه د عظمت، د هغه د رفعت د شان مقابله نشي کولی. د ټولې دنیا ښې نه ښې قیمتي نه قیمتي خبرې دا د الله د کلام مقابله نشي کولی. دلته چې دا څوره مجمع راغلي د هغوی په زړه باندې یو تمنا هم نشته سوای دې نه چې د الله عظیم کلام ختم شوی دی چې د هغې ته مې شریک شو. الله دې زموږ دا ناسته د دنیا او د آخرت د نجات او د کاملې خوشحالۍ ذریعه وګرځي. مسلمانانو ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته الله راولېږه څلور مقصدونه دي. پہلا مقصد اللہ بیانی چی یتلو علیہم آیاتی. یتلو علیہم آیاتی مانا دا چی حضور علیہ السلام پہلا کار دا نبوت، پہلا مشن دا ناظری خدمتو. ادرات صحابہ کرامو نے دا ناظری قرآن و خودو زکا تلاوت دا مانا نکی، تلاوت دا الفاظو کی. سو پوری لفظ نہیں صحیح معنی نہ رہو، کہ لفظ غلط معنی بغلط ہے اور کہ لفظ صحیح معنی بغلط صحیح. یو سڑے ہوئی چی قل چوٹا کاپ ہوئی ایدے معنی دا دے چو خورا. یو سڑے ہوئی چی قل غٹ کاپ ہوئی ایدے معنی دا چو ہے. سورہ فرق دے. لیتلو علیہم آیاتہی کم خلق چی دینی مدرسوں کی ناظری قرآن چاہتا خائی یا نورانی قیدی بسریعی بانی قرآن اور صحیح کئی یا جاغی الفاظ و نصیحت او دا حفظ محنت گئی. شاید دنیا بادشاہانو دادا عبس کار خاری، شاید دنیا عقلمندو دادا دور قیمتی کار نخاری. خود دی آیات کی رب العالمین فرمائی جدا زمان دا پیغمبر دا چار عظیم و مقاصدنا. پہلا مقصد آبیاری و خدمت. دنیا خلقم لا خیال دے چی چوک حفظ استاد جی آغا تسڑوی کی ناچی، سوچی دا ناظری استاد جی آغا پہ انسانانو کی دا سی گریجویٹو کی ناچی. من کی داد نبوت پہلا مشن خدمت چی چوک پوری الفاظ نہیں بانا بکوما نہ کہے. کلا کلا سڑی باندے شیطان سر و گرزی چی حافظ او امی کی چه فرق دے. او امی دا مصحب نا قرآن ویلے او حافظ دا یاد کرے دے. قرآن ترجمہ دی نوی ویلی دا الفاظ و صفیدہ. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا دا دہریت خبر ہے، دا دا اسلام پا خدمت کی دا اسلام بنیاد نڑول. دا دیر خبر ہے چی دا سڑی الفاظ افزائی و معنی افزائی، دا دیر ضروری ہے. خدا خبر ہے دا سے ٹول زور کول چی معنی دینی دا الفاظ صفیدہ دا توہین دے، دا تحقیر دے، دا بڑے خم مقصد باندے دا قرآن نا دا خلق جڑون آڑا والدی. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرمائی چی سڑے بادام خری آغا تا پتہ نشتا چی بادام وکی صفیدہ. بادام با زما بدن با صفیدہ ورگئی دا لگیا دے آرہ ورد نیم پاو چیٹا کا بادام خری. تا سوچا خیال ہے چی دا سڑے دا بادامو پیدینا ندے خبرو بادامی اخوڑو تا با دا بادامو فیدہ رسی گیا. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا قرآن فیدہ دا بادامو نا کمل ہے. چی سڑی تا دا قرآن ترجمان نورزی و دے با قرآن وائی فیدہ بہتا نمی دا. یو سڑی تا دا غزانو پیدی با تنیشتا خروٹ مٹک غزان چینی چا پیدا دے. اخری روزانہ 10-15 دانی یو میاشتی اخوڑا تاسو تا چا پتا ہے چی دی سڑی تا دا غزانو پیدا ورسی دا کرے. اگر چی دا پتا دیشتا چی غزانو کی چا پیدا دے دا خدای کلام دا خدا غزانو نلان دینا دے.
تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې کله سړی دومره بدبخت شي هغه داسې الټا مثال ورکړي پوه نشي چې قرآن خدا سے مثال دی لکه د ډاکټر نسخه چې راوړې دوايي نه خوري څه فایده اټ کې د ډاکټر نسخه خو انګلیش کې ده هغه د کتل خو عبادت نه دي هغه پړاوال ثواب نه دي د خدای کلام د خو کتل عبادت دي ای دې پړاوال ثواب دی بغیر او د سدي الفاظ د لاس نشي وړي ته څنګه د دور عظیم کتاب تشبیه د ډاکټر د انګلیش نسخه سره ورکړي متقی سے فرمائی چې شیخ زکریا رحمت الله علیه اختیار فرمایلی دا د دهریت لپاره خدمت دا دور عظیم کتاب د جنې سره سي بوته لګئی دا عبادت او علما فرمایي چې چا دا شوق چې ما د حضور علیه السلام مخ ته کتلی دا قرآن ته ګوري د شوق به پوره شي د حضور ثواب چې د حضور علیه السلام چهره انوار ته چمکا تاسو اندازه ولګوئ د رشته بچی کې به څوره خلکو شوق چې موږ د خانه کعبې دوره ټوکړه کتلې وې خلکو سره میلاو شي برین کې بنده کړي وي زیارت ته خلک ورغوان دي چې دغه خانه کعبې ټوکړه علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي چې کومه ټوکړه قرآن سره کومه کپڑا ولېږي د خانه کعبې خلاف نه 1000 درجه بهتر ولی ځکه د خانه کعبې خلاف لا تعالی سره د اودس سره ضروري اب یو د صبر غسته شي او قرآن سره چې کومه کپڑا میلاو شي بغیر او د سره نو تاسو څه خیال دی چې دې ماشومان سره 2-3 کاله په دې لمن کې قرآن پروت د الله باندې د دې لمن سوره قدر د الله باندې د دې خلکو د لاسونو سوره عظمت مسلمانانو ورونو قرآن مجید ناظره او د قرآن حفظ کول دا د نبوت پیره مشن تاسو با کورو کې کتلی یو زنانی سره کمرې هغه کمرې کې نه الماری هغه الماری کې نه داسې صندوقچي هغه صندوقچي کې دور ډبای هغه کې دې صد سنۍ کله کلیږي غم خادم شي نو دا زر هغه صندوقچه پټه کې هغه الماری کې اور باندې لو رومالونه کپڑے واچي بیا دور تعالی او پسې وي بیا دې کمرې پسې دور تعالی وي چې کله ورځ دوی غم خادي ختم شي دا پور تراشي نو دې منډه اما شمال ور منډه کې چې به په خیر راغی دا ورته جو درېږي زړه سر منډه کې تعالی کولاو کې بیا الماری کولاو کې بیا کپڑے لري کې بیا صندوقچه کولاو کې چوري چې سونه محفوظ ده بس به جوړ سرور شي بیا راوځي بار کې نه ټول سره جوړ تکړه وي دا نه علماء کرام فرمایي چې کوم خلقو زړه دماغ ہوتا الله قرآن ورکوس کی په پوره کائنات کې الله د هغه زنانې نه پړ کر د حفاظت کوي الله د دې خیال ساتي ځکه الله دې فرمایي چې ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا دا قرآن بادشاہ نشي یادوله باطل نشي یادوله غټ پروفیسر نشي یادوله الله چې چاته وغواړي استفینا معنا چې زه د چا چناو وکم زه د چا انتخاب وکم انا خلق په قرآن یادوي ورنه هر څه نشي یادوله باطل بالکل نشي یادوله مدني رحمت الله علیه دا په ډکی مجمع کې چاوي چې حضرت تاسو وایي چې شیعاګان قرآن نشي یادوله دلته شیعاګان دعوا کوي چې موږ سره حافظ قرآن دی بیچاره ولې یا دې مجمع کې کېناوله مدني څه ورته فرمایي راشه اراغله چې بچي ته شیعه بچاو حافظي بچاو صحیح اوریجنل شیعه بچاو شیعاګان کوملیان ورسره مدني څه ورته لاس کې خو چې تیرې کا پہلا 10 سپاره لکټه باندې بیا ورته فرمایي چې شیعه بچاو بالکل اوریجنل شیعه بچاو چې تیرې کا اور پسې 10 سپاره دې سره ماشو مدني څه ورته فرمایي چې ورې جاړي ویلې شیعه نه د سنیه ز شیعاګانو د پیسو په طاقت را واستل زما مور او پلاته پیسې ورکړي او چې دا ماته وي چې شیعه ما درته چې او او چې قرآن تیر کا هغه پهلا سپاره علامه نه هېر کړی او چې بیا دې ماته وي چې شیعه ما درته چې او دا وی چې تلاوت وکړه دې مې نصیب بارې الله رانه هېر کړی نو ما ته شړا په دې راغله چې ما خو دې قرآن په ډېر خالي کړی واسه نه چې دا باقی نه هېر شي الله امداد نه بغیر الله انتخاب نه بغیر د پاکي سینې نه بغیر د پاکي عقیدې نه بغیر دا قرآن څوک نشي زده کولی کله څوک نه غواړي چې قرآن ویلي دا پیرا تنقید
د مکې په ځمکه مشرکانو دا وکړو چې لولا نزل على رجل من القريتين العظيم، دا د طائف په سردار ولې نه نازلېدو چې په دغه یتیم محمد باندې نازل شو صلی الله علیه وسلم. دا د مکې عظیم ابو الحکم چیف ابو جهل باندې ولې نه نازلېدو؟ پته ولګېده چې الله انتخاب غواړي، دا رنګ والا نشي خپلولی، عقل والا یې نشي خپلولی، مال دولت والا یې نشي خپلولی، غټ نه غټ خاندان والا یې نشي خپلولی. والذین اوتوا العلم، اوتوا العلم دا معنا چې هغوی ته علم ورکړی شوی، هغوی خپله نه دی. کنې دې ماشوم ته چې اوس تا دا 1000 روپۍ چې وړاندې کړي او یو ورته د ګلاب جامونو ډبی، دی خو ګلاب جامونو ډبی دی څه پوهېږي دی چې شي ده ته څه پته. مسلمانانو وروڼو نو دا مدرسو کې دا محنت دا د نبوت پیله الفاظ یادول، هغه ځان کې محفوظول، دا ډېر عظیم منقبت دی. اوس که تاسو خټک یو سړی اخباراتو کې ورکړي، سوشل میډیا باندې ورکړي چې زه وزیر اعظم یم، عمران خان خبر 3 ورځو کې ننه به کوټ مارشل کې ځوړند دی چې دماغ دې خراب دی، وزیر اعظم وایي کوي تاسو ما نوم سره یې مزاق کېږو. یو بادشاه د جهان په خپل نام کې ځان سره بل شریک نه برداشت کوي. رب کائنات فرمایي چې سنقرئک فلا تنسى، والله فرمایي چې د دې قرآن زه به حافظ و انا له لحافظون. الله خپل خدای صفت دغو ته ورکړو. د دنیا بادشاهان په خپل شاهي خطاباتو کې، په خپل شاهي القاباتو کې ځان سره یو سړی شریک نه برداشت کوي. الله د دې قرآن د برکته، د خپل کلام د عظمته دې ماشومانو ته، دې علماو ته خپل خطابات دې نه غټ منقبت په دنیا کې بل څه کېدی شي. مسلمانانو وروڼو، حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې حاجي صاحب ته وفرمایل، حاجي امداد الله مهاجري مکي دا چې دا قرآن حدیث دی چې الله په ټول کائنات کې د قرآن اواز ته ډېر غوږ نیولی. دې څه مطلب دی؟ حاجي صاحب ما ته وایي چې مولوي اشرف علي زه بمبۍ ته روان وم او لاره کې ما ټانګه ودروله، ګڼه وه د خلکو. هسې مې وسوسه شوه چې ورکو شو، هلته یو نعتخوان د نعت کتاب دی، ما چې غوږ ونیو زما بدنامه وه چې ما کومه لیکلې وه آی وې خلکو ته. نو زه دومره خوشحال شوم چې زما تصنیف په مجمع کې پړاوېږي او خلکو ورته غوږ نیولی او زه چا کتلی هم نه یم. دومره زه خوشحالۍ کې راغلم چې ما نه بمبۍ هېره شوه، مقصد رانه پاتې شو، مجلس اخره پورې ودرېدم. هر مصنف د خپل تصنیف په پرچار ډېر خوشحالېږي. نو قرآن د الله کتاب دی چې دنیا کې څومره اوازونه یي، الله په ذات خود کما یلیق بشانه هغې اواز ته غوږ نیولی چې کوم اواز د قرآن اواز دینا غټ منقبت په دنیا کې بل څه کېدی شي. او مسلمانانو وروڼو، دویمه خبره ده چې د قرآن کې ټیټې شي. قرآن انسانیت ته څه ښایي؟ 3 خبرې ښایي. پهله خبره ایمان ورته ښایي، دویمه خبره اخلاق ورته ښایي، دریمه خبره اعمال ورته ښایي. ایمان څرنګه ورته ښایي؟ مسلمانانو وروڼو، دا یو داسې دولت دی چې په 4 دانګې عالم کې دې دوکان نشته، دې فیکټري نشته، دې میله نه لګي. ته د قرآن محفل ته راشه، د قرآن مجلس ته راشه، د قرآن ماهر سره کښېنه، هر 2 منټ بعد به د ایمان سکند په سکند اوپر آخر به حیران شي. ما ته ډېر اطمینان میلاو شو، پته ولګېده چې ایمان کې چمک دمک راغلو. په اعتبار د کیف سره ایمان زیات شو. یو دهري و، هغه دهري یې بوډۍ ته ورغلو. بوډۍ داسې وړې لاس تاو کړي وي، تار یې جوړاو. د بوډاګانو ته پته لګي څرخې کوي. هغې بوډۍ ته ویل چې بیبي خدای شته؟ هغې ورته ویل چې او وایي تا لیدلی؟ وایي چې بیا یې منې تا لیدلی هم نه دی دومره عمر کې؟ چې نه منم. وی دلیل در سره شته؟ وی دلیل څه دی؟ هغې ورته ویل چې زما دا څرخ دا د الله د وجود دلیل دی. ګریجویټ دهري حیران چې دا څرنګې دلیل دی؟ وایي چې بیبي دا څرنګې دلیل دی؟ وایي دا ګوره بچیه، زه سهار ناسته یم دا څرخ تاوم، نو ما 26 تار جوړ کړو. اوس که دا ما نه تاولی دا نه تاوېدو، اوس به 70 تار هم نه وی جوړ.
چې یو تار زما د حرکت ورکولو نه بغیر نه جوړېږي ادوره غټه قرآن ور دا سپوږمۍ دا د شپې ورځې نظام دا د اوړي ژمي انتظامات دا بغیر خدای څنګه کېږي پاک پاک شو د بلې غاړې ورته راغلو ورته چې بي بي دا خدایان څو دي چې اکی وی تا کتل چې نه څرنګه وی دلیل د سره شته وی دلیل څه وی دا ودا څنګه دلیل دی چې ګوره بچیا نو سات ناس ته هم دا تار جوړوم په یو زنانه اوس که ما سره بل زنانه وای ما به داسې تاو هغه به داسې تاو ما همشه به وای خو موږ به ویش تار نه وای جوړ کړی که الله سره په دې کائناتو کې بل شریک وي دا نظام به دوره ښکلی نه وای روان دا به دې بهترین سمت باندې نه وای روان درجه حیران شو ورته بي بي تعلیم نشته وی چې دا خبر دي چا نه زده کړي چې د جمعه استاد سره کله کله کېږي دا بډاګانو غره دی بډاګانو د سورې ملک یاد سورې یاسین ورته یاد شپږ کلمې ورته زده او ګریجویټ سړي ته قران خو په د جنازه نه زده بڑے وشي بلاری مړی له ته ویلاړي ژاړي اوخ کې ورنه بهيږي خو له ټوټه کې جنازه نشته واری اوره ما متغفر هغه سره وخت وخت دا حافظان چې تراویح کوي کنه سورې یاسین کې ډېر په سپیډ روانه اپ اسلامیانو ته یاد ده پته ده سورې ملک مو ته یاد نو مسلمانانو ورونو قرآن مجید پیرا پیرا انسان ته ایمان خالي روس سورہ غن بلد جاپان سورہ ترقی یافتہ بلد چائنا دې ټول عقیده دار چلے انت یونیورسٹیان شتا کالجون شتا سائنس شتا ٹیکنالوجی شتا ہر قسم کو تار چڑھاؤ فنی مہارت شتا خدا خریداری التنشتا دا مرنگار خلق التنشتا اوی دا خدای وجود پتہ نشتا اوی دا کیدل دلیل سره وای خلق خپل پیدا شي دا دنیا خپل پیدا شي زیمړیا چې دنیا خپل پیدا کیدا نو ته تور ولې پیدا شوی خو سپین کو پیدا شوی چې خلق خپل پیدا کېدو ته په دې خړ پړ کرک کې ولې پیدا یې لندن کې ولې نه پیدا کېدې ته چې خلق خپل پیدا کېدو نو ته دې غریب کور کې پیدا یې سرمایدار کور کې ولې نه پیدا کېدې چې د خلکو مزان کې خپل اختیار وې بیا ته د چوپن ورې شوې سترګو دې نظر لاړو عینک دې واچول خولې دې غاښونه ختم او بدن کې دې زوړ پراته پته ولګېدا چې لکه تا په تلو کې خپل اختیار نشته نو راتلو کې ستا اختیار نه دا یو ذات دی چې هغه ته ویل کېږي عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ذل جلال کے راغلو بے فرمائے چې ما دې الله په ذات قسم دي چې اوس د تقو چې تکم د بل په جنت کې راځي علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې ما دې الله په ذات قسم دي کسه جنت جهنم وګورم وزن د اعمال وګورم زما ایمان کې به ذره برابر اضافه رانشي لکه څوره چې فاوس ور باندې ایمان